دا محکمې کو د زراعت نه وي حل به زمونږ مشکلات نه وي. د محکمې زراعت شعبې توسیع مندڼ اګریکلچر سپروایزر ثابت شاه د 38 کاله ملازمت پوره کېدو وروسته په 60 ساله ریټایرډ شو. محکمې زراعت شعبې توسیع مندڼ د هغوی د ریټایرمنټ په سلسله کې د الوداعي تقریب ته بیا کړې وه چې پکې اګریکلچر آفیسر مندڼ غنی الله، صدر ماډل فارم سروسز سنټر امیر علي خان، اګریکلچر آفیسر آئی سی ټي محمد سہیل، فیلډ اسسټنټس مراد ګل، محمد ریاض، رشید احمد، بهار علي، خورشید شاه، ریټایرډ اګریکلچر آفیسر فضل ربی، فضل امین، د ثابت شاه رشتہ دار او یارانو دوستانو ګډون کړی و. راغلي مشرانو اګریکلچر سپروایزر ثابت شاه ته د ګلونو هارونه واچول او ورته تحفې پیش کړې. په تقریب کې د سوراکلی شهر جانزاده د محکمې زراعت متعلق خوندور شعرونه وړاندې کړل. که هر یو زمیدارو ډیر غواړي پیداوارو پټي چې کړي تیارو نه په وخت کرونده دی کوي دي سره مشلاتو منی بد زراتو دا داسې محکمه ده. تقریب ته د خطاب په وخت ثابت شاه وویل چې ما ته د اشکال ډیوټي په پوره ایماندارۍ سره کړې او همیشه مې د زمیندارو د مسلو حل کولو او د محکمې زراعت د پرمختګ او ترقۍ دپاره کار کړی. هغوی وویل چې د خپلې ځوانۍ وخت مې د محکمې دپاره ولګوو او چې اوس د خپلو ملګرو جدا کېږم نه خفه یم. تقریب ته د خطاب په وخت امیر علي خان، محمد سہیل، فضل امین، مراد ګل، محمد ریاض او رشید احمد وویل چې محکمې زراعت اهمه محکمه ده او د محکمې ملازمین د ملک د آبادۍ د خوراک ضرورت پوره کولو لپاره شپه ورځ مهنت کوي. هغوی د اګریکلچر سپروایزر ثابت شاه د ژوند په مختلفو اړخونو رڼا واچوله او ویې چې ثابت شاه همیشه د محکمې د پرمختګ او د زمیندارو د فلاح او بهبود دپاره کار کړی. هغوی ویې چې موږ به د ثابت شاه د تجربو استفاده کوو او زموږ تمه ده چې ثابت شاه به وخت په وخت راځي او موږ سره به مرسته او مدد کوي. په دې موقع د لایوسټاک ناوګۍ انچارج ډاکټر اختر علي اووی چې زه د محکمې زراعت د ټولو افسرانو او راغلي میلمنو شکریا ادا کوم چې زما تر ثابت شاه له عزت ورکو په درناوي رخصت کو. چې لکه ډیوټي دا زموږ یو فرض دی چې زموږ ډیوټي کوو انشاءالله نو چې کله د ریټایرمنټ وخت راځي او سړی ډیوټي کړي نه دی چې د محکمې نه وځي نه دی به خوشحاله که ډیوټي نه کړی نو بیا به دی وځي خو پریشانه به ځکه چې دا وخت به د باندې بیا دوباره راځي نه دا یو پیر راځي دا چانس الله پاک یو پیر ورکړي انشاءالله دا دوباره نه لکه څه اوس وایم چې یاره زه د اتنا کې داخل شم نو زه په اتنا کې نشم داخلېدی دا یو موقع وه چې موږ له خدای پاک راکړې وه نو ټولو ملګرو دپاره دا لکه یو پیغام دی چې خپله ډیوټي انشاءالله ښه کړي. ما خپل سروس تقریبا 38 سالو کو کم و بیش داسې به راځي دی 1586 نه واله اوسه پورې دا نن 30 تاریخ دی دې پورې ما سروس مختلفو ځایونو کې بریکوټ کې جوړ کې او خودخیل کې د ټولو ځایونو کې ما سروس وکړو. دا خپل کلي تقریبا کار زما د کلي کې نه دی خو ما ډیوټي وه دفترو ټول خلک خپلو مو دوستانو مو ګاونډیانو مو علاقه مو وه نو په دې کې ما خپله ډیوټي کړله الحمدلله ملګرو د هغې څخه تقریبا سره لږ ډېر وضاحت کړی دی. زه یې وایم نه خو صرف دا د ریاض صاحب او د دغه پرلبي صاحب په تعاون سره د صدر صاحب په تعاون سره لګه دا زموږ خپل کمال دی. زه د خپلې پیسې نه لګوم نه بل ملګري به خپلې پیسې داسې لګي او د زموږ د ډاکټر صاحب عدالت خان صاحب او سیدالحق صاحب د هغوی په تعاون باندې چې موږ له سره راغلي دي نو الحمدلله هغه موږ عوامو ته رسولي دي. نو په دې دورانیه کې تقریبا دا زما تقریبا څه کم 2 کاله به دلته برابر شي دې ټیم کې روان جون چې راځي نو 2 کاله برابر په دې کې تقریبا 14,68,000 تپا زمانه فګر یې دی او 14,68,000 روپۍ زموږ د سنټر ګټه کړله د ریاض صاحب او پدوي صاحب او زموږ د دورانیه کې د خپل فارم سروس سنټر چې کوم زموږ د برې نه مشرانو په تعاون راغلي دي هغه دلته الحمدلله چې دی نو زمیندارو ته رسېدلي دي او لکه زموږ سنټر ته الحمدلله دغه پیدا رسېدله. نو زه د ټولو ملګرو ستاسو د راغلو میلمنو د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. کومې خبرې چې تاسو وکړې دا به موږ شته نه او به هر حال صدر صاحب د ټولو پرلمي دی چې کومې خبرې وکړه زه د ټولو ملګرو د الطاف دي، شیرمان دي، امجد دي، بوډا دي، پرویز خان، امان خان زموږ د خپل سټاف څومره ملګري چې راغلي پرلبي صاحب راغلی دی زموږ د یو میاشت مخکې ریټایر شوي دی. زه د ټولو د زړه نه شکریا ادا کوم خدای پاک د ستاسو قدر وکړي چې تاسو موږ له دوره قدر راکړو. صابر شاه صاحب زموږ چې کوم دی سینیئر کس و داسې د هغه نه مخکې پنجربي و داسې مخکې مطلب چې لکه د غازي امین صاحب نو دې
ما چې څومره پورې د 2002 نه زما سره کوم ریلیټډ یم د دې دفتر سره، نو یقینا چې دا کسان چې کوم بعضې وخت کې خو دا صابر شاه صاحب دې جوړ کړي یو ځای کې بل ځای کې، خو بهرحال دلته د دې په دغه باندې د اګریکلچر په سایډ باندې ډېر زیات ښه کار شوی دی، ډېر زیات مطلب چې خلکو ته فایدې رسېدلې په دغه کې په زراعت کې په لیولینګ کې په مطلب چې په سیو کوم لاینینګ سوینینګ چې موږ کوو په دغه کې دا ډېر زیات دی ایفورټ کړی دی، ډېر زیات کار یې کړی دی. داسې د پمپ سروس سنټر پاکله به زه دا ووایم چې یو سړی مطلب چې لکه د دغه نه ټرک راډک شي ماښام او دی ورته په نیمه شپه دلته چوکۍ په لاس ولاړي، یاره د دې نه زیاته کومه خبره ښه کېدی شي، ځکه چې دا غریب به د هر ټرک سره د ناوګۍ نه پیاده راته دلته او دلته به هغه ټول پروګرام او هغه ټول دغه به چې کوم دی سیټ کوو، هغه بورې شمارل او دغه کول او شپه په ځان وړولو، چې دومره اکټیویټي سړی کوي نو کم از کم باندې چې سړی به پسې په تلو خامخا خپوي. خو د ده دغه داسې و د ده اخلاق او د ده رویه د ده دغه چې دلته څوک هم راغلي د هغې ډیلینګ هم ښه طریقې سره شوی دی، د هغې سره مطلب چې کوم خبرې اترې شوي دي هغې خفه شوي نه دي، ده ورته هغه کار کړی دی. ځکه چې بعضې ټیمونو کې موږ هم مجبوری وي که فرض که سرې راغلي تخمونه راغلي موږ زیات نه شو ورکولی، موږ به کم کم چې هر چا ته ورسي هغې کې به دي بعضې خلک په مطلب چې لکه دغه به هم کوو شرونه به هم کوو چېرې تاسو موږ له ولې دوه نه راکوئ ولې درې نه راکوئ، نو په هغې کې دی باغی سره هغه ډیل او هغه دغه چې کوم دی ډېر په ښه طریقه باندې کوو. ریټایرمنټ په حواله سره ده نو دای د خدمات نو تاسو د علاقې خلک نو دای چې څومره خدمات دي تاسو د وړاندې دي، زه خو ایز کولیګ یا جونیئر زه د هغه ډېر زیاته شکریا ادا کوم، ځکه چې ما ته چې کوم د محکمې ته مونږ نوي راغلي وو مونږ سره دومره تجربه نه وه، هغه مونږ ته لاره سیده کړې چې په دې طریقه باندې په دې حواله سره زما چې کوم علم دی پای کې ډېر اضافه کړې ده، نو زه ډېر زیاته شکریا ادا کوم او مبارکي ورته پیش کوم چې ښه په روغ صحت کې په یو ښه دغه سره د دې چې کوم دی خپل ټایم پوره کړو او ریټایرمنټ لري. زه خو به صرف د صابر شاه متعلق یو خبره وکړم چې لکه دا زما یو خوږ ملګری دی، ځکه چې موږ په 1586 باندې زموږ اډر شوی دی، موږ په یوه کمره کې هلته ټریننګ کړلی په پېښور کې، بیا دلته موږ ټول ژوند په هر ځای کې که هغه په ګلبانډۍ کې دی که هغه په ناوګۍ کې دی نو ډېر ښکلی په شرافت او ډېر ښکلی په ښو اخلاقو موږ خپل ټایم پاس کړی دی او ښه په نره باندې د خپل ډپارټمنټ لا خدمت کړی دی. زه به په دې کې نور څه زیات ویل نه غواړم، زه به صرف د صابر شاه د خاندان په لیول یو خبره وکړم چې دا یو داسې خاندان دی چې دوی په ناوګۍ په کلي کې یا په نور علاقو کې دوی د روغو جوړو خدمتونه کوي، منډې ترړې وي، بې ټایمه د خلکو سره امدادونه کوي او په هر ځای کې د خلکو په کار راځي. نو خاص کر زه د صابر شاه د خاندان او د هغې ټولو غټه شکریا ادا کوم چې هغې زموږ د اګریکلچر په سایډ او زموږ د عوامو زموږ د ملګرو او د څه نورې مسلې په د علاقه کې راځي هغې ته په نیمو شپو باندې حاضرېږي، نو زه د ډېره زیاته غټه شکریا ادا کوم. خبره ده چې په روغ امنه په روغ صحت او په ښه طریقې سره ملګري راغونډ شي او دې ریټایر کړي، نو دا یو ښه خبره هم ده. خو زموږ دپاره ډېره د مطلب دا دی خفه پې مې یو چې یو ملګرتیا مطلب دا روانه شي او دی به موږ سره اوس نه وي. نو دغسې دی نه مخکې زموږ فضل صاحب ریټایر شوی دی، د فضل ربي صاحب ریټایر شوی دی او د هغې باره کې موږ پروګرامونه کوم کړي نو هغه د نن د صابر شاه صاحب په ریټایرمنټ باره کې یو پروګرام منعقد کړی دی او زه راغلو مېلمنو ټولو ته که هغه میرعلي صدر صاحب دی، الطاف بھائی دی، زموږ د ګاونډیان دي د دفتر او د صابر شاه صاحب خپل خپلوان دي، ټولو ته هرکلی وم. زه د خپل خاندان د طرفه میرعلي خان باچا ته دا ټول خو زموږ کلیوالې دي او ټول زموږ دوستان دي، نو د خپل خاندان د طرفه او خاص کر د دوستانو د طرفه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د تره له او زموږ د خاندان له دوره عزت راکړو. باقي پاتې شوه چې دی نو د کاکاجي د ریټایرمنټ نه انشاءالله چې زموږ چې څومره لکه دا دوستان ناست دي دا ټول د اګریکلچر سره تعلق ساتي، زه په خپله د لایف سټاک سره تعلق ساتم، نو چې که هغه زموږ په سروس کې وي یا که نه وي نو انشاءالله که زموږ قسمه هر قسمه د خدمت ضرورت راځي نو په نیمه شپه موږ تیار یو که خیر وي، که هغه مالي که هغه جاني، نو انشاءالله چې دا ضروري نه ده چې موږ به په محکمه کې یو نو خدمت به کوو،
که نه ریټایر کیږو نو بیا به نه کوو. محنت بېشکه دا ضروري دی، او که د دې محنت سره مونږ تاسو په دین باندې چلیږو، په احکاماتو چلیږو، نو انشاءالله په هغې کې والله پاک برکت اچي. نو یو خو دا دی چې لکه که مونږ پټي ته ځو، مونږ فصل واغستو، په هغې کې عشر دی، زکات دی، که دغه مونږ پوره ادا کوو نو په دې کې به برکت وي. او دا د ګانو سره نه یو ټریکټر والا تاله لګیا دی او په پټي کې د لګیوي کوي او هغه ټیپ لګولی دی، ته دا نه وای نو دې کې برکت د کوم ځای نه راشي؟ نو د ټول نه بنیادي خبره دا ده چې مونږ تاسو په هر څه کې د الله احکاماتو ته